الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ان شاء الله تعالی ټول ملګری، ټول اوریدونکي او ټول لیدونکي به خیر عافیت سره وي. الله تعالی ټول خیر عافیت سره لري. ملګرو څرنګه چې تاسو د ویډیو په تمنیل باندې وکتل، د یو بیماری او د یو وبا یعنی د ډینګي ماشي یا د ډینګي بخار د تبې په باره کې د یو عمل پیش کولو نه مخکې یو التجا او یو درخواست هغه دا چې د ویډیو مونږ جوړو په دې نیت سره چې ډیرو ملګرو اصرار و چې په دې باندې ویډیو جوړ شي او دا فایده عامه شي او خلکو ته څه فایده ورسیږي، عامو مسلمانانو ته. عمل ډیر آسان دی او هر مسلمان ان شاء الله تعالی هغه کولی شي او اجازت عام هم دی، یعنی هر سړي ته دې اجازت هم دی د عمل. مطلب مو دا دی چې چاته څه فایده ورسیږي زموږ د ویډیو په ذریعه سره او ستاسو د شیر کولو په ذریعه سره، یو بل ته لیږلو په ذریعه سره یو بل مسلمان فایده وشي. ټولو نه اول خو دا چې په علاج باندې پیسې هم ډېرې لګي خلکو. دویمه خبره دا چې تکلیف هم ډېر زیات وي. امید لرم چې انشاءالله تعالی د دې عمل نه بعد به تکلیف هم کم شي او بنیادي هغه چې کوم اثرات دی هغه هم ختم شي. ډیرو خلکو علاج موږ په دې عمل سره کړی، الحمدلله 100% کامیاب دی. نو راځو د عمل په طرف باندې. ټولو نه اول درود ابراهیمي، 11 پیرې درود ابراهیمي، یعنی موږ چې کوم درود مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. 11 پیرې دا ویل دي. بیا په منځ کې واذا بطشتم جبارين 1001 پیرې ویل دي. 1001 پیرې دا عمل کول دي او ځان ته مخامخ اوبه کې خول دي، د اوبو باندې شوف کول دي او کوف کول دي. 3 پوکي یعنی 3 شوفه وکړي. چې کله دا وویل شي هغې نه بعد بیا 11 پیرې درود ابراهیمي بیا ویل دي او په اوبو باندې 3 کوفونه کول دي، کوف 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 دا شان دی. چې کله 3 پوکي پوره شي او مریض که مخامخ وي نو ډېره بهتره ده 3 شوفه چې کوم دی هغه مریض ته هم ورکي. او دې نه بعد د دې اوبو چې کوم دی هغه به استعمال کوي. دې سره سره قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. د دې آیات 313 پیرې 313 بار د دې آیات تکرار کول دي او هغې نه بعد بیا په مریض باندې هم او په دې اوبو باندې هم دا به کوفو کی او دا به دم کی او دې نه بعد به بیا دا اوبه چې کومې دي مسلسل به دا استعمالوي 1 هفتې پورې، یعنی ګنټه کې 15 پیرې 10 پیرې څومره زیات استعمالولی شي استعمالوي دی. که دا عمل په ورځ کې 2 ځلې کولی شي، که 1 ځلې کولی شي هم کافي دی. څومره بار بار ورته کوي هم زیات فایده مند دی، څومره زیات دم ورته کوي 1 پیرې هم کافي دی انشاءالله تعالی. د اوبو چې کوم دی د اوبو چړکاو په دې بدن باندې یا لمدک د دې اوبو نه لږې اوبه راوالي او کپړه پرې لمده کړي او دې بدن باندې دا شانتې ومږي. صحیح شوه. نو دا ټول بدن چې کوم ځینې کومو حصو ته د دې کپړه رسېږي هغه اوبه رسولی شي، نو په دې طریقې سره بدن پرې لوند کړي. امید دی چې انشاءالله تعالی زر تر زره به الله تبارک وتعالی شفا ورکړي او چې کوم تبه ده کوم بخار دی هغه به هم کم شي. دې سره سره 2 تعویذونه دي. 2 د هغې تعویذونو ترتیب انشاءالله تعالی هغې دپاره زه ته په دې ویډیو کې کلیپ جوړوم، نو په هغې باندې صحیح ځان پویه کوي. یو تعویذ چې کوم دی هغه په ښي مټ باندې اچول شي او بل تعویذ چې کوم دی هغه په ګس مټ باندې اچول شي. 1 هفتې پورې هغه استعمالول دي او ډېر آسان، لیکل هم ډېر آسان دي او د هرې تبې دپاره هم کار کوي، که ټایفاید وي هم کار کوي انشاءالله تعالی. نو امید دی چې انشاءالله تعالی په هغې به هم تاسو پوه شئ او ډېر آسان دي، لیکل هم ډېر آسان دي او ډېر مختصر دي او اثر او هغې ډېر زیات دي. صرف 2 هفتې استعمال او 2 هفتو نه بعد استعمال دی بیا نه کوي. صحیح شو. بیا دې چېرته محفوظ ځای کې کېږي. تعویذ سره به ډېر احتیاط کوي، باتروم وغیره دې شیانو ته به نه نږدې کېږي او تعویذ به مقصد دا نه به وړي هلته.
نو تعویض به بار کې دي، د دې به استعمال صحیح طریقې سره کوي. او که تعویض استعمال صحیح نشي کولی او احتیاط نشي کولی، نو دې نه بهتره دا ده چې تعویض استعمال نه کړي. امید ده چې انشاءالله تعالی ستاسو به دا عمل په فایدې باندې راشي. الله تبارک وتعالی د ټولو مریضانو ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. او انشاءالله تعالی د تعویض ټوله کومه طریقې کار دی هغه زه ټول ښیم د ویډیو کې انشاءالله تعالی. تعویض طریقې کار چې کوم هغه په دې ترتیب سره دی چې ټولو نه اول کوم دی هغه بسم الله به ولیکي. د ښي مټ دپاره تیارول دي. صحیح شوه. ترتیب به همدغسې لیکل وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم نمبر کې به لاندې سلام قولا من رب الرحیم، بیا پسې وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت اذ رمیت، بیا څلورم نمبر کې بیا بسم الله الرحمن الرحیم. دا به یو تعویض برابر شي د ښي مټ دپاره. ګس مټ دپاره به بیا بسم الله الرحمن الرحیم او بیا سلام قولا من رب الرحیم. او دریم نمبر کې ولکن الله رما، دلته به صرف ولیکي ولکن الله رما، او بیا په آخره کې بیا ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم. دا دوه تعویضونه دي، بره چې کوم د ښي مټ او لاندې چې کوم د ګس مټ دپاره. او دا به دا شانتې یو هفتې پورې استعمال کړي انشاءالله تعالی. څنګه تبه وي او به دې سره ختمېږي انشاءالله تعالی.